أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 18 19 20 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ما قبل آیات کې تیر شو الله رب العزت فرمایل د هغه سړی نه غټ ظالم څوک کېدی شي چې د الله په ذات باندې دروغ جوړ کړي او یا د الله رب العزت آیاتونه چې نو هغه دروغ وګڼي د هغې تکذیب وکړي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله نو هغه د کافرانو د هغوی یو بل نقصان چې دی نو هغه ذکر کوي. الله وی دا کافر دوی عبادت کوي د الله نه ما سوا د هغې شیزونو چې د هغه نه دوی ته نفع ورکولی شي او نه دوی ته نقصان چې دی نو هغه رسولی شي. نو عبادت دا د ټولو نه اعظم چې دی نو هغه شیز دی. نو چې کله عبادت دا د ټولو نه اعلی دی نو دا د هغې چا کول پکار دی چې تو د هغه عبادت وکړي او د هغه تعالی په دغې عبادت باندې چې دی نو څه انعام او احسان درکړي. او چې کله تو عبادت نه کړي نو په دې عبادت نه کولو باندې د هغه تا ته څه نقصان او ضرر چې دی نو هغه رسولی شي. نو د دې لایق دا د الله رب العزت ذات دی چې د الله پاک سره عبادت کوي نو الله رب العزت د هغې انعام او احسان ورکوي. او څوک چې د الله پاک عبادت نه کوي نو الله ورته بیا چې نو هغه د آخرت کې سزا ورکوي. لکه څنګه حدیث مبارکه چې نو هغه به تاسو بارها کرته ویلې ډېر شي دا مطالعه خو یو دا چې په ورځ د قیامت به د انسان سره ټوله نه وړاندې چې نو هغه د مانځه حساب کیږي. نو عبادت دغې ته به دی کېږي. هر چې دوی د کم کاڼو بوټو یا چې نو د نور جماداتو عبادت کوي نو که دوی عبادت ونه کوي نو هغه ته څه ضرر نشي رسولی او که عبادت یې وکړي نو څه ورته نفع چې دی نو هغه نشي رسولی. نو ځکه الله وایي دا دومره د عقل نه خلاص دي د عبادت کې د الله نه ما سوا د داسې شي که هغې نو هغه نه دوی ته نقصان رسولی شي او که عبادت یې وکړي نو په عبادت کولو نه دوی ته نو هغه نفع رسولی شي. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نو که یادونه تپوس وکړئ چې تاسو د دې شیزونو چې دی نو هغه عبادت ولې کوئ نو دوی موږ د دې عبادت چې دی نو هغه ځکه کوو چې دا زموږ شفارسیان دي د الله په نسبت باندې. دوی چې نو هغه د الله سره زموږ چې نو هغه شفارس کوي. نو یاد ساتئ شفارس چې دی نو هغه په دوه قسمه دی. مخکې غالبا یو پیره موږ وضاحت کړو. یو شفارس چې دی نو هغه ما فوق الاسباب دی او یو شفارس چې نو هغه ما تحت الاسباب دی. نو شفارس ما فوق الاسباب دا ناجایز دی بلکې بعضې کرته چې هغه د کفر ذریعه جوړېږي دا کفر او شرک وي. او دویم چې دی ما تحت الاسباب داسې شفارس کول چې دی نو هغه جایز دی. ما تحت الاسباب شفارس چې نو هغې مقصد لکه اوس 2 تنه کسان دي او دې چې نو دواړه ژوندي دي دواړه یو ځای هم دي او دې بل کس ته وایي چې لکه زما دپاره دعا کو زما دا مصیبت یا تکلیف دی چې الله رب العزت چې نو هغه د په اسانه او په سهل طریقې سره حل کړي. نو اوس دې شفارس کول بل دپاره چې نو هغه د هغه شفارس قبلول دا دواړه چې نو هغه صحیح دي جایز دي حدیث نام ثابت دی. مشکات روایت کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام یو بېره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه عمرې ته تلو نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو یا اخیه لا تنسنا فی دعاتک. ای زما وروره ته چې نو هغه ګورې لاړ شي نو ما په خپل دعا کې چې نو هغه هېر نه کړي. نو دعا تو د ځان نه اعلی سړي ته هم ویلی شي او دعا تو د ځان نه په مقام مرتبې درجې کې کم ته چې نو هغه هم ویلی شي. نو دا ما تحت الاسباب دی. یو چې نو هغه ما فوق الاسباب چې نو هغې شفارس چاته ویل او دغې شفارس کول دا شرک دی. لکه اوس مثال په طور کې مړی دی
یا یو سړی ستانه چې دی نو هغه لري ځای کې چې نو هغه دی او تو بیا د هغه ته وایې چې یار زما دا کار وکړه لکه پخوا به خلک وي پیره بابا په نیکۍ راورسوي نو اوس دوی چې دی د کم داسې دا اسباب دا چې نو هغه وی نو د دې کې سوچ نو هغې وجې نه دا کفر ذریعه جوړېږي یو خو ستا دا ده چې ستا عقیده دا جوړه شوله چې دا حاضر ناظر دي دوی چې نو هغه دلته موجود دي او حاضر ناظر صرف یو د الله ذات دی د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نه دی دویم چې نو هغه ده چې ستا دا عقیده ده چې دی چې نو هغه زما اواز اوري حالن کې نو هغه د یو پیر دپاره یا د یو ولی دپاره یا د یو مړي دپاره یا د یو پیغام دا چې نو هغه شهید دپاره د دې دپاره نو هغه یقیني طور باندې تو دا نشي ویلی چې او بالکل دی هر وخت اوري دا خو د الله خوښه ده چې الله ورته کله اورول وغواړي چې اوري چې کله ورته الله پاک نه غوښتلی چې نشي دریم چې نو هغه نقصان دی چې دی وایي چې او یار دی زما دا کار چې نو هغه کولی شي نو کارونه کوونکي دا صرف د الله ذات نه مخلوق چې نو هغه چاله هیڅ هم نشي کولی نو دی وجې نه ویلی کېږي چې ما فوق الاسباب دا شفارت صحیح نه دی اوس دوی به چې نو هغه ولې وایي چې ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دي وایي د دې چې نو هغه په دوو وجو وي یو یې د آخرت په اعتبار سره وي چې دوی به په آخرت کې نو هغه زمونږ د الله په نسبت باندې چې نو هغه شفارت کوي او موږ له به د الله سره چې نو هغه لویه درجه راکوي علامه ابن جریج رحمت الله علیه چې نو هغه دا قول دی او دا چې نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم نقل کړی او دویم قول چې نو هغې دا دی وایي نه دوبه چې نو هغه دا د دنیا په اعتبار سوي هؤلاء شفعاؤنا دا بوتان چې نو هغه زمونږ شفارسیان دي دوی زمونږ د دنیایي معاش چې نو د هغې اصلاح کوي او دا قول د حضرت حسن رحمه الله چې نو هغه دی هغې وجه دا ده چې دوی خو د آخرت نه انکاري ولو نو دوی به هؤلاء شفعاؤنا دا زمونږ شفارسیان دي نو دا زمونږ به دې وجه باندې چې نو هغه شفارسیان دي چې دوی به زمونږ د دنیا چې نو هغه ترتیب او زمونږ روزګار زمونږ رزق دا شیزونه چې دي اصلاح وکړي الله ای تو ورته وایي پیغمبره اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا ارض تاسو الله ته خبرداري ورکوئ د هغه څه چې الله پاک ته پته نشته په اسمانونو او ځمکې کې یعنی تاسو د دې خلکو نه خپل شفارسیان د دې بوتانو او دې نه دا جوړ کړي دي نو آیا الله ته پته نشته او تاسو ته پته ده تاسو دا وایئ سبحانه وتعالى عما يشركون پاکی د هغې الله نه او هغه ډېر اوچت بالاتر دی د هغه نه چې کم تاسو د هغه سره شریک جوړوئ آیات نمبر 19 کې الله پاک فرمایي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا دا ټول خلک چې نو هغه په یو دین باندې ول بیا د دغې نه وروسته دوی کې اختلاف پیدا شو نو د هغې اختلاف د پیدا کېدو نه وروسته دوی بیا چې نو هغه څه شول مختلف دینونو کې چې مختلف فرقو کې چې نو هغه تقسیم شولو اوس نو هغه خلک د کومې زمانې نو یو قول په دې کې دا دی وایي دا چې نو هغه د آدم علیه السلام نه واله او د قابل او حابل پورې چې کله قابل چې دی نو هغه ولګېد او حابل چې دی نو هغه یې شهید کو دغه ټایمه پورې دا ټول خلک چې نو هغه په یو دي نو دویم قول چې دی نو هغه دی وایي د هغه وخت نه واله او د نوح علیه السلام د زمانې پورې دا به کې راجع قول دی دریم قول چې دی نو هغه وایي د هغه وخت نه واله او د طوفان نوح پورې او څلورم قول چې دی نو هغه وایي د هغه وخت چې نو هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه واله او د عمر ابن لوی چې دی نو هغه د زمانې پورې بهرحال راجع قول چې دی نو هغه دا دی اوس دغه وخت کې چې نو هغه دغه خلک څنګه په یو دین ول د نوح علیه السلام زمانې پورې نو د دې وضاحت موږ یو پیره مخکې هم کړو سورت نوح کې چې نو هغه کم راځي ود سعا یغوث یعوق او نصر نو موږ ویلو دا پنځه بزرګانو دوه تفسیرونه د هغې چې نو هغې کړو یو تفسیر یې دا و چې ود دا د حضرت ادریس علیه السلام چې دی نو هغه لقب ولو لکه موږ کې د چا خپل یو نومي یو لقب یې داجي کاکاجي خانجي ګرانجي وغیره نو په دغې باندې یادېږي نو ودو دا چې دی نو هغه د حضرت نوح علیه السلام چې دی نو هغه لقب ولو او دا باقي څلور دا د نوح علیه السلام چې دی نو هغه زامن ول او بعض وایي دا اسې نور بزرګان بهرحال نو دوی به د خپل خلکو د هغوی اصلاح کوله دوی ته به دین ښولو د هغه وخت کتاب به ورته ښو تعلیمات به ورته ښول نو کله چې دوی وفات شولو نو د دوی د وفات نه وروسته دغه خلک چې نو هغه ډېر خپول پریشانه ولو ځکه موږ مخکې ویلو روح انسان بدن دا د دوو شیزونو نه مرکب دی یو ته ویلی کېږي چې نو هغه جسم جسد غوښې نه او دویم چې نو هغه د روح نه او دې کې اصل روح دی
او د دوانه غذا چې نو هغه خوري خو چې کله چې نو هغه دغه غذا کې کمی راځي نو دی بیا تړپاویږي. لکه اوس مثال په تور کې کم کسان چې د درس شوقیان دي او دوی مستقل اوري نو دا د دوی د روح غذا جوړ شي نو چې کله درس نه نو دا کوي. اکثر ډېر کسان پکې دي هم نو چې کله مونږ چوټي وکړو نو هغه زر چې نو هغه بیا ما توړ سب کې ما ته وي مفتي صاحب ولې چوټي ده خیر ده سوجه ده په سوجه چوټي شو سوره به چوټي نو دا چې نو هغه غذا د روح نو روح بیا په هغه ټیم هغه غذا چې نو هغه غواړي. نو دغه خلک هم دې سي پریشان ول چې اوس به موږ ته دینی خبرې څوک کوي دینی تربیت به زموږ څه کوي. نو شیطان لعین چې نو هغه ورلپس چې نو هغه خلک وایي په سپینه جامه کې ولرانو نو دی ولا په یو ښه لباس په هغې کې رانو تاسو ولې داسې پریشانې نو دی زموږ دغه مشرانو موږ ته به یې دین ښولو دیني تربیت به یې موږ له راکوو. اوس هغوی چې نو هغه نشتي نو موږ پریشانه په دي نو هغوی وقعي دا خو لویه صدمه ده او دا خو ډېر لوی چې نو هغه نقصان دی او دا خو د خفګان خبره ده. البته زما ذهن کې یو تجویز نو هغه راځي که تاسو په هغې عمل وکړئ نو دا به ستاسو دپاره ښایي جویسا ویدیس چل وکړئ چې دا خپل دغې مشرانو د دوی چې نو هغه مجسمې جوړې کوي تصویران چې نو بوتان د دوی جوړ کوي او دا کېدی په هغه وخت کې تصویر جایز و نو دا ولا جوړ کوي جماعتونو کې خپل عبادت خانو کې هم کېدی ځان سره په کورونو هم کې کېدی. نو ګویا دا به داسې لکه دوی چې هر وخت تاسو سره موجود دي چې تاسو به دوی ته ګورئ او خپل عبادت چې نو شوق به مو پیدا کېږي. نو هغه خلک خو نو هغه په توحید باندې کلک ولو ځکه هغه خو د هغې نیکانو د انبیاو ته نیکانو صلحاو صحبت منتلو جو هغې دا خو هم ښه خبره ده. نو هغې خلکو هغه پرېړۍ دقه شان تېره شوه را روانه پیړۍ چې کله راله نو شیطان بیا چې نو هغه مزید کار وکړلو نو دې ته یې ویې ستاسو مشرانو ته نو هغه خو به د دې عبادت کولو. تاسو وګورئ که زما په خبره مو یقین نه جو هر کور کې وګورئ د دوی چې نو هغه بوتان تصویران به پراته وي هرې عبادت خانې کې وګورئ چې پای کې به د دوی تصویران چې نو هغه به پراته وي. نو دغه خلک یې داسې په بت پرستۍ باندې چې نو هغه راویستل بیا ورته الله پاک حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه رسول جوړ کو راولېږو. نو ځکه الله وایي ما کان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. که د الله د طرف نه چې نو هغه خبره نه مخکې شي نو د دې فیصله به الله پاک چې نو کړو په اساس کې چې به کوم کې دوی اختلاف کوي. څو قوله دي یو به کې دا دی په ورځ د قیامت ما وی دې کافرانو به یقین چې نو هغه قیامت نه منلو دی د بس د دنیا د ژوند نه بیا وروسته څه نشتی. الله وایي چې الله خدا الله پاک نیټه د هر سړي لپاره مقرر کړل پای راځي کنه ته به مړ کړول ته پته لګېدل و چې څنګه حساب دی. دویم قول چې نو هغې ذکر کړی حدیث قدسي کې راځي الله رب العزت فرمان دی زما رحمت چې نو هغه زما په غضب باندې سبقت کړی دی کنه دوی چې کله د الله سره شریک جوړ کو نو خدای به دوی ډایرکټ چې نو هغه نیولي ول خدا الله رحمت چې نو هغه سبقت کړی دی. او دریم دا نه چې دوی د هر انسان دپاره الله پاک چې نو هغه یو نیټه مقرر کړې ده نو چې کله هغه نیټه راشي نو الله به دوی ځي تر څو پورې چې هغه نه راغلی نو آی پورې د دوی دغه فیصله نه کېږي. آیات نمبر 20 کې الله د دوی چې نو هغه یو بل بېهوده چې نو هغه سوال ذکر کوي ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربه. نو د مشرکانو به چې دا د الله پیغمبر دی نو د باندې چې نو د الله د طرف نه نو هغه څه داسې معجزه ولې نه نازلېږي. نو الله رب العزت ورته وایي ای پیغمبره انما الغیب لله فانتظروا. معجزه دا د غیب کار دی د دې تعلق د الله سره دی صرف د پیغمبر په لاس الله ظاهري نو دا د غیب سره تعلق ساتي او په غیب باندې پوهه قادر هغه الله دی. تاسو هم انتظار کوئ زه به سره هم د هغې انتظار کوم. اوس دا ولی الله د دوی د مرضۍ د دوی د چاهت متعلق نو هغه معجزه ولې نه پیش کوله مخکې امتون ته یې کړل نو مخکې مونږ وضاحت کړو ځکه دا امت الله پاک تر د قیامته پورې پیدا کړی دا اخرنی امت دی او دا مسلم قاعده ده چې کوم امت چې دی نو هغه د پیغمبر نه اختراحي چې دی نو هغه معجزه غوښتلې خود ساخته خپلې مرضۍ مطابق او دی په هغې باندې بیا ایمان نه راوړی نو د الله رب العزت عذاب بیا راځي او هغه امت ختمی. بارها پیری دغه واقع چې نو هغه تیرې شولې او دا امت خو د اخره پورې نو ځکه الله د دوی چې نو هغه دغه متعلق داسې د دوی د مرضۍ متعلق چې نو هغه معجزه ونه ورکوله. الان کې د دوی مخې د قرآن پاک لویه معجزه اوسه پورې او تر د قیامته پورې خلک عاجز دي د دې په شان بلاغت فصاحت او دغه شان نظم کلام د دې ټول په اعتبار سره هیچا هم نه کلام پیش کړی نه به پیش کړي. حضور علیه السلام ته باره چې نو ونې چې نو هغه ځمکه شلول ونې راتلل د ونو د ګټو چې نو هغه سلام کول نبي علیه السلام د لاسونو نه چې نو هغه اوبه جاري کېدل
ډیر شي چې دی نو هغه معجزې دوی لیدلې هم ولې نو ځکه وایي الله وایي دوی داسې وایي خو ته ورته وایي چې دا معجزه دا خو د الله سره تعلق ساتي او دغه د غیب او علم دی دا د الله سره دی مونږ هم انتظار کوو تاسو هم انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زه ستاسو سره چې نو هغه د انتظار کوونکو نه الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي وَيَعْبُدُونَ او دی عبادت کوي من دون الله د الله نه ما سوا ما د هغه څیزونو لا یضرهم چې نه نقصان رسوي دوی ته ولا ينفعهم او نه نفع رسوي دوی ته ويقولون او دوی وایي هؤلاء چې دا بوتان شفعاؤنا زموږ شفارسیان دي عند الله د الله په نزد قول او آیا ورته پیغمبر اتنبئون آیتاسو خبر ورکوي اتنبئون الله آیتاسو خبر کوي او خبر ورکوي الله تعالی ته بما د هغه صلا يعلم چې هغه نه پوهیږي په سماوات پسمانونو کې ولا فی الارض نه پزمکه کې سبحانه پاکی دا غلرا وتعالى او ډیر اوچت دی اما د هغه سره یشرکون چې دوی شریک جوړي وما كان الناس او نو خلق الله امه مگر امتي واحده يو فاختلفوا بيادي اختلاف کړو ولولا كلمه نو کچری نه وي وړاندې شوی خبره سبق جن ولولا كلمه کچری نه وي یو خبره سبقت وړاندې شوی من ربک استاد رب د طرفنا لقضي بينهم نفصل بشي ود دی پمنس کې فيما په هغه څه کې فيه يختلفون چې دی په کې اختلاف کولو ويقولون او دی وای لولا انزل علیه ولن نازل شو په د باندې آیت صنخ من ربه د رب د طرفنا فقلنا پس وای ورته پیغمبر انما الغیب بشک چې هغه غیب علم لله د الله سره دی فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ ان بشک زو ما کوم تاسو سره من المنتظرین انتظار کوونکو نه يم